کوم خلک چې روزانه 100 ځله درود وایي، صرف او صرف 100 ځله درود واورئ، الله رب العزت په دغې خلکو ته 3 انعامات ورکوي، 3 غټ او خاص انعامات. مختصر تاسو ته وایم، کوم مسلمانان نارینه، زنانه، ماشومان، غټان چې هر څوک دي او د ورځې صرف او صرف 100 ځله درود وایي، الله رب العزت په دې باندې 3 خاص انعامات کوي. اولنی انعام براءت من النفاق، د منافقت نه به الله رب العزت د دې براءت وکړي، او دا انعامات به داسې نه وي، دا انعامات به الله رب العزت د دې په دیزې باندې درج کړي، د دې په دې تندي باندې به الله رب العزت ولیکي براءت من النفاق، چې دا سړی د نفاق نه، د منافقت نه بری دی، دا سړی به منافق نه مري، دا یاد وساتئ. او بل دویم غټ او خاص انعام براءت من النار، د اور د جهنم نه به الله رب العزت د براءت وکړي. کم خلک چې د ورځې 100 ځله درود وایي، د اور د جهنم نه به الله څه وکړي؟ براءت پې وکړي، بری به کړي، د جهنم د اور نه به الله محفوظ وساتي. او دریم چې کله د قیامت په ورځ دی پاسي، الله رب العزت به د شهیدانو په صف کې پاسي، د شهیدانو سره به پاسي. نو ای مسلمانانو، ای زما رونو، خویندو، مشرانو، کشرانو، 100 ځله درود څه شی دی؟ صلی الله علیه وسلم، یا کم درود چې موږ تاسو په منځ کې وایو، بهتر درود درود ابراهیمي. راځئ چې نن نه بعد شروع کو، دا خو زه یم 100 ځله دی چې 1000 ځله ووایو دا به هم کم وي. او دا خو 3 انعامات ما بیان کړه. یقین وکړئ چې په درود پاک باندې الله رب العزت کم انعامات ورکوي، د هغې تصور مونږ نشو کولی، د هغې بیان مونږ نشو کولی. که شروع شو پې نو دا خبره به ډېره اوږده شي، خو د هغې هغه انعامات، د هغې هغه اکرامات چې الله رب العزت بنده ته ورکوي، دا به ختم نشي. نو راځئ انشاءالله العظیم چې د نن نه بعد درود پاک شروع کو. او ما خو 100 ځله بیان کو، مونږ کوشش وکړو چې 1000 ځله یې ووایو انشاءالله العظیم. الله رب العزت په مونږ تاسو باندې دغه 3 انعامات کوي، او الله رب العزت دې مونږ ته د درود پاک ویلو او بیا د دغې 3 انعامات چې الله رب العزت پې راکوي، په دې کې د الله رب العزت زمونږ نصیب وکړي، او الله رب العزت زمونږ او ستاسو حامی او ناصر او مددګار شي. السلام علیکم ورحمة